मेरा ईमान नहीं बदला। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सारी दुनिया बदली है, मेरा कप्तान नहीं बदला। इमरान खान नहीं बदला। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सारी दुनिया बदली है, मेरा कप्तान नहीं बदला। इमरान खान नहीं बदला, मेरा कप्तान नहीं बदला। उनके बिना मर जाएंगे, हम साबित करके दिखाएंगे। उनके बिना मर जाएंगे, हम साबित करके दिखाएंगे। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सारी दुनिया बदली है, मेरा कप्तान नहीं बदला। इमरान खान नहीं बदला, मेरा कप्तान नहीं बदला। ना उसने सर को झुकाया था, ना हम भी सर को झुकाएंगे। ना उसने सर को झुकाया था, ना हम भी सर को झुकाएंगे। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सारी दुनिया बदली है, मेरा कप्तान नहीं बदला। इमरान खान नहीं बदला, मेरा कप्तान नहीं बदला। गुलदार गुरुओं का नारा है, हमें 804 वाला प्यारा है। गुलदार गुरुओं का नारा है, हमें 804 वाला प्यारा है। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सारी दुनिया बदली है, मेरा कप्तान नहीं बदला। इमरान खान नहीं बदला, मेरा कप्तान नहीं बदला। किसी को खौफ से तोड़ा, किसी को मार के छोड़ा। कोई इज्जत से हारा तो किसी को तोड़ के जोड़ा। हक तलफी ना इंसाफी का, जुल्मों सितम सफाकी का। सरकार की हर कम ज़रफ़ी का, निजाम की इस बदमाशी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। हमारे पास कुछ भी नहीं है और वो फायरिंग करे। फायरिंग की कोई इजाजत नहीं तुम लोगों की। कहीं सोचो पहले हैं, कहीं अंधेरे गहरे हैं, कहीं दहशत के साए हैं, कहीं सफाक चेहरे हैं। ज़हनों की तालाबंदी का, सोचों पे पाबंदी का, और सिस्किया हो सारी का, आफिया की तैयारी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा। दहशत का बदला वोट से, दहशत का बदला वोट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ननी कामयाब वर्कर कन्वेंशन माने वाला फिर से मुबारकबाद वर्कों चेरा दीपत हासिल किया और मेहनत और कोशिशों माने दोनों कामयाब वर्कर कन्वेंशन शो
او د ډسټریکټ ملکان ټول مرګرو ته خصوصا د درګۍ مرګرو ته او هغه کې مختلف وینګز دي هغه ټولو ته ناظمانو صاحبان ته کنستان ته اس ایس یو ته ټولو مرګرو د درګۍ تحصیل لیبر وینګ مرګرو ته د درګۍ تحصیل عوامو ته زه شکریه ادا کوم او خیري تحسین ورته پیش کوم چې د دومره خرابو حالاتو باوجود چې پرون دلته واقع شوي وه او موږ ته په ځای انتظامیې د طرف نه رکاوټونه مو ول چې دا جلسه ناکامه شي او تاسو لیدلي ول چې نن بورډونه میډیا خلکو هم دلته په سټیج خبره وکړه چې بورډونه بند کړي شوي وو د هغې باوجود په دونه ګڼ تعداد سره چې دی نو تاسو راغلی نو زه ستاسو شکرګزار یم او دا ستاسو د عمران خان سره مینه ده او انشاءالله تعالی دا امید ساتم چې انشاءالله تا کوم مینه به دقسې وي موږ به تاسو نه مایوسه کوو خو زما به تاسو ته یو اپیل چې تاسو ولیدل چې د درګۍ خلکو د ملکن خلکو نن بیا فیصله وکړه په 13 جمعه مو او انشاءالله تعالی په 5 فروری په زنګ په ظفر پارک کې به یو عظیم الشان جلسې چې هغه به د دې دوانو د 13 جمعې او د دې جمعې ریکارډ ماتای خو صرف دغه تاسو نه اپیل دا دی چې خپل ووټ په عمران خان پاک کې پیدا کوي او د عمران خان د ووټ تحفظ وکوي ځکه چې کوم اطلاعات دي پرون مونږ ته حافظ کې ناسو یو سرکاري افسر راغی وی چې مونږ ته ویلي شو چې فارم 45 باندې ساين کوي او فارم 45 زما قانوني او عیني حق دی او زما به مرګرو ته سوالي چې کم خلک ووټ پول کړي نو د هغې پورې پولینګ سټیشن مه پرېږدئ د کمې پورې چې موږ ته فارم 45 ساين شوی نه میلاو شوي او د هغې نه پس پر درګۍ ټول مرګري چې دي او د ډبره تحصیل ټول مرګري چې دي هغه به د ای سی او ډي سی صاحب د پیر صاحب یا زما کور ته یا د شکل خان کور ته نه راځئ هغه به هلته ناست د هغې پورې به مونږ هلته ناست د کمې پورې چې مونږ ته رزلټ نه اناونس شوي مونږ له هغه اټسټډ کاپي نه راوړل شوي زما ستاسو نه دا امید دی چې مونږ په عین یقین ساتو مونږ په قانون یقین ساتو مونږ غیر عیني کار نه کوو مونږ ریاست مجبوره کوو چې تاسو قانون باندې عمل وکړئ تاسو په عین باندې عمل وکړئ او د هغې دپاره د قانون ریاست په قانون باندې چې عمل وکړي د هغې دپاره به څوک په غلطفهمو کې مه اوسئ مونږ به هر حد ته ځو خو مونږ تر اوسه پورې خاموشي اختیاره کړې ده د قیادت په وجه خو په دې غلطفهمو کې مه اوسئ چې د پی ټي ای د عمران خان ووټ چې دی د شل نه به 200 نه به شل شي او د بل چا به د شلو نه 200 شي سوال نه پیدا کېږي او په دې ملک هم رحم وکړئ دا لیوي چې دی زموږ خپل خلک دی قوم د دې سره مه جنګوئ قوم فیصله کړې ده د عمران خان په حق کې او که تاسو خوشحاله او خپه تاسو عمران خان خوښي او کونی خو قوم د په حق کې فیصله کړې ده او زما ریاست پاکستان ته اپیل دی چې دا خلک چې دی نو یو بل پسې ماسي نه چې دا خلک چې دی دې حد ته راشي چې یو بل پسې لاین آرډر مثلا نور خراب شي انتظامیه ته مې دا اپیل دی او دا ورته یم چې ګورئ تاسو داسې غیر قانوني کار کوئ نو چې په ملکان کې څه حالات خرابېږي د هغې ټول ذمهواري به تاسو یې او تاسو لکه لاین آرډر هم ستاسو ذمهواري ده خو د قانون حکمراني هم تاسو ذمهواري ده نو که تاسو غیر قانوني کوئ او غیر دغه کوئ غیر عیني کار کوئ نو تاسو یقین وساتئ چې تاسو له به جواب هم مونږ دقسې درکوو لکه په دې غلطفهمو کې مه اوسئ مونږ به هر حد ته ځو په دې غلط بیا درته خبره کوم او د دې ټوله خدای مکار داسې حالات جوړ شول نو دا زه بار دا وایم چې الیکشن کمیشن تم دا وایم چې دا دی یقیني شي چې فارم 45 مونږ ته په ټایم میلاو شي او فري فیر الیکشن دی وشي او که خدای مکه داسې حالات مونږ ته خو پته نشته چې دا پرشر د کم دی دغه اواز کېږي د بره نه په مونږ بوج دی نو بره خو الله تعالی دی الله تعالی خو یې نه کوي خو کم دغه خلک خبره چې دي خو مونږ ته نه ښکاري خو مونږ ته دا پته لګي چې دلته کې ایډمنسټریشن څوک دی او غږ چې کوي نو خدای دې نه کړي که داسې حالات خرابېدل نو د دې به ملکن انتظامیه او ډسټریکټ ډي سي ملکان چې دی د دې به هر څه ذمهواري نو په خپل ځان هم رحم وکړئ او په مونږ هم رحم وکړئ مونږ دا ریاست سره مه جنګوئ دا مې تاسو ته اپیل دی ډېره مننه